أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دنیا دا مختصر زندگی خيار خلقو پسلورو ایسو کی تقسیم کړی دا. زندگی معصوم بچپن دی یو معشومان چې دا دومره معصومی چې سړی داغي متیازی داغي الټی داغي جړه ایون داغي کنزلم پسړی بد نه لګي. دا یو ډیوریشن دی چې دا بیا تیر شي داغي نفس بیا گمراه جوانی شروع شي او نوجوانانو اکثریت بیا زیاتر د گمراهۍ شکار شي او دغه نوجوانان بیا په ودونو کې ډزې کوي یا ګډا کوي یا برهنه ویډیو فلمونه ګوري او دغه نوجوانان چې کله بیا د خپل لیډر جلسې لذي نو بیا وی مونږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ستانه ډیر مین یو خو بیا چې کله په کړاکړ کې هغې ته موقع میلاو شي نو بیا په ډمې باندې پیسې نولي. دا هوښیار سړی ویلو ګمراه جوانی او د دې نه پس دریم سټیج چې دی محتاج بوډاپا. سړی بوډا شي او بیا کاغه خواخي نو بیا انګور ته محتاجی او که موري نو لور ته محتاجی او که بابای نو خپلو نوسو ته او خپلو زامنو ته محتاجی او د هغوی په رحم و کرمي دومره محتاجی چې اکثر دی بیا ګډې وډې وی هغې ته ارذل العمر وی او بیا خلق وی چې دا بیسوله شوی دی او یو آخري سټیج چې د ټولو نه زیات یقیني دی هغه دی بېرحم موت. مرګ دومره بېرحم دی چې په چاړه سیزي نه. الک سړی تلی کباب له شنکر ته چې واپس راځي نو مرګې ورپسې ورشي او هلته کې قبضه کی او ټول کور غمجن شي دې ته بېرحم موت وي. دا اینی ټایم راځي او دغه رنګې جنج رواني وادله جنکۍ پکې ناستی او په ګاډي کې دننه ګډیږي او ډرایور استاز په ځان نه پوهیږي ځکه چې پردی زنانه ور سره ناستی او په هغې کې ټیپ لګېدلی او په دې کې الله دې نه کړي ناڅاپه اکسیډنټ وشي او اکثر جنکۍ یا د ډرایور استاد سره یا یوازې مړه شي ځکه مرګی چې دی دا انتهایی بېرحم دی د هر وخت راځي او دا انتهایی یقیني دی. د دې وجې نه د هوښیارو خلقو نښه دا ده چې هغې ته به مرګ یادي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هوښیار سړي کوم تعریف کړی دی نو القیس من دان نفسه و هر هغه سړی ډیر هوښیار دی چې هغه خپل ځان په کنټرول کی او لما بعد الموت د مرګ نه پس چې کوم حالات راځي د هغې دپاره تیاری کوي. والعاجز من اتبع نفسه هواه کم سړی چې د خپلو خواهشاتو پسې لګېدلی او هغه په هغې پسې ځي او هغه څه کوي وتمنا علی الله او هغه وایي زه الله به خیر کي اره ناروا کوي دا بېوقوفه دی. نو القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت کم سړی هوښیار سړی هغه دی چې هغه ځان ته مرګ هر وخت رایادوي. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله پاک په خپل کلام کې رسول الله په خپل بیان کې بار بار یاد دهانی چې دا هغه د آخرت ورکړې ده د مرګ ورکړې ده. د دې وجه نه اکثر حدیث چې ته ګورې نو من کان یؤمن بالله والیوم الاخر ایمانونه درې قسم دي: ایمان بالله، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت. ایمان بالله اکثر خلق لري
ذکر دینه بغیر د دې چاره نشته چې دا ټول کائنات الله نه دی پیدا کړی، نو چا پیدا کړی؟ نو په اسمانونو کې د الله حکومت تقریبا ټرمپ هم مني، برزنیف هم مانو، خو په ځمکه باندې د الله حکومت منلو ته انسان تیار نه دی. او د رسول الله نه بغیر گزاره ځکه نه کیږي چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قول ہے کہ اللہ پہلے سے موجود تھا لیکن رسول اللہ نے ہمارے ساتھ اس کا تعارف کرایا. رسول اللہ کا نه پدې منځ کې، نو الله خو موږ نه پیژندو، نو الله موږ ته رسول الله خو. د دې وجه نه چې کوم خلق دا خبره کوي چې موږ حدیث نه منو، حدیث ته ضرورت نشته، نو یو خيار سړی ورله جواب ورکوي که زه تا ته وایم چې زه قرآن نه منم، نو ستا سره به څه دلیلي؟ هغه وایي قرآن د الله کتاب دی، منل غواړي. وایي چا ویلي چې کتاب دی؟ وی د الله رسول ویلي چې په ما وحی نازلیږي. نو یا خو حدیث شو که نه، حدیث خو ته نه منې. نو د قرآن منلو دپاره د حدیثو منل ډېر زیات ضروري دي. خو درېیمه خبره چې ایمان بالآخرت دی، په هغې کې د اکثر خلق د کمزورۍ شکار دی او اکثر خلق په هغې کې د شک شکار دی. د دې وجې نه د اکثر خلقو کارکردګي په 2 نمبر باندې مشتمله ده. 2 نمبر خلق هغه دی چې هغوی کو ملازمین دي نو ډیوټي نه کوي، که هغه تاجران دي نو 2 نمبر شی خرڅوي، که هغه پټواریان دي نو غلط انتقالونه کوي، که هغه ډاکټران دي نو یا غلط دوايانې لیکي یا غلط ټیسټونه کوي یا غلط اپریشنې کوي صرف د خپلو پیسو دپاره. دا ولې؟ ځکه چې ردي ایمان بالآخرت کمزوره دی، نو دی 2 نمبر کار کوي. د دې وجې نه وایي د یو هوښیار سړي جمله ده کہ انسان کے اعمال پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز ایمان بالآخرت ہے. د کومو خلقو چې ایمان بالآخرت مضبوطی هغې ګنکپي چرته نه کوي. ګنکپان ځکه زیات دي چې د اکثرو خلقو ایمان بالآخرت کمزوری دی. الله تعالی زمونږ د پوه کولو دپاره په قرآن کې 3 پروسیجر 3 طریقې اختیار کړي دي. یو ته وی ساینسي او عقلی دلایل، منطقي دلایل. دویم ته وی تبشیر، زیری ورکول. دریم ته وی تنذیر، تایرول. او څلورم ته وی هیسټري، پخوانۍ قصې تا کول چې د دې نه عبرت والا. نو عقلی دلایلو کې وی چې که چېرې تاسو په آخرت ایمان نه راوړئ، نو تاسو ځان ته وګورئ او کائنات ته وګورئ. نو د دې ایکسپلینیشن وضاحت که کولی شئ. نو چې کوم الله د یو معمولی خاورې نه چې په هغې کې غیر زنده څیزونه نه جوړ دي، د انسان سټرکچر د څه نه جوړ دی؟ د خاورې نه. په خاوره کې څه دي؟ آیرن دی، کیلشیم دی، څه سالټس دي او اوبه دي، څه ګیسونه دي. دا ټول غیر زنده څیزونه دي. کله چې دا الله په یو خاص ترتیب را جمع کړي او د هغې سټیجز کې تا ته ښوولي او د هغې نه یې ته جوړ کړی، نو دوباره ستا جوړول څنګه ګران دي؟ دا په آخرت باندې عقلي دلیل دی چې د دې انکار انسان نشي کولی. تاسو کو هغه آیات ته غوږ کېدی، ما تا ورته ځکه نه حیرانېږو چې موږ په دې خبرو پوهېږو نه. خو د کینیډا ساینسدان ډاکټر کیت ایل مور چې کله دا د قرآن آیات د صورت حج ولیدو، نو هغه حیران شو او د هغه تبصره پیدا وه. دا په صورت حج کې 5 نمبر آیات تے چې انسانی سٹرکچر پر، انسان کے ڈیولپمنٹ پر سب سے بہترین وضاحت یہ ہے، اس سے بہترین وضاحت نہیں ہو سکتی. لیکن زه حیرانم چې د نن 1400 سال پهله یو کس ته دې خبرې څنګه پته ولګېده چې دا سټیجز اړو د چا په سمجھ کې نه راتلل، د مکې په یو امی په سمجھ کې څنګه رالل. دې نه پته لګي چې دا انسانی کلام نشي کېدی، دا رحمانی کلام دی. د آیاتو الفاظو ته ګوره، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث. خلقو کو ستاسو دا یقین نه چې دوباره به پاسېدی او موږ به الله ته مخامخ کیږو او هغه به زموږ نه تپوس کوي، موږ به بیا جواب ورکو. نو تاسو دې عقلي دلیل ته وګورئ. نو ورته څه وایي؟ فإنا خلقناکم من تراب، د خاورې نه مې پیدا کړی، ثم من نطفتن، د هغې نه مې څاڅکی جوړ کو، ثم من علقتن، بیا مې ته د کلاټ د مایا وینه چې کله مایه شي دې ته علقه وایي، ثم من مضغتن، نو بیا د
گوشت دا غې نه جوړ کو، دا غې نه غوښه یا کرچه مخلقه و غیر مخلقه. پای کې سټیج دا چې ماشوم پکې یا جوړ شوی او یا نو جوړ شوی. لنبین لکم، تاسو ته موږ ایکسپلین کوو. نو بیا دا ماشوم د مور په خېټه کې څومره ایساریږي؟ 9 میاشتې یا 7 میاشتې یا ردې نه مخکې یا ردې نه وروستو. پری میچور، پوسټ میچور، نارمل ډیلیوري. نو الله د هغې ته اشاره کوي. ثم نخرجکم طفلا، بیا موږ تاسو راوباسو ماشوم. ثم لتبلغوا اشدکم، بیا تاسو نوجوانۍ ته ورسئ. نو ومنکم من یتوفا، نو څوک د بوډاوالي نه مخکې مړ شي، یا خو هغه اکسیډنټ وکړي، یا په هغه باندې داسې ناڅاپه کینسر ښکاره شي، یا وایي لیوکیمیایی ده، یا وایي تیلیسیمیایی ده، یا وایي برین ټیومر یو، یا وایي فرینل فیلور کې لاړ. نو الله وایي اډو بوډاوالي ته پاتې نشي. ومنکم من یردو الی ارذل العمر، او څوک دومره بوډاګان شي چې یاد تیر شي، نو خلق وایي پلانې چې دی بیسوله شوی دی. نو دا کارونه چې مونږ کوو، نو د دې نه پته لګي چې دا انسان دوباره مونږ بیا ژوندی کولی شو. دا تا ته هیومن لایف سایکل خو، دا هیومن لایف سایکل د پیدایش نه تر مرګه پورې تقریبا 80 کالو نه زیات اخلي، اکثر 80 یا 80 نه زیات. لیکن تا ته پلانٹ لایف سایکل بیا خی. الله تعالی وی ته دې ځمکې ته وګوره، نو وترل ارض حامدتن، ځمکه وچه نه. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، کله چې موږ باران وکړو نو د ځمکه څه شي؟ او خوځېږي او پړسېږي. نو په دې کې بوټي راوخیږي، لاول دانۍ، نو بیا تیغ شي، نو بیا بوټی شي، نو بیا غټ شي، نو بیا ته یې نه، بیا یې ته لو کې، نو بیا یې ته سپین کې، نو بیا یې ته ترشر کې، نو بیا هغه بوسي بیا والوځي، نو بیا هغه دل شي، ختم شي. دا پلانٹ لایف سایکل تقریبا 5-6 میاشتې علی. هیومن لایف سایکل 80 کال علی. پلانٹ لایف سایکل تقریبا 6 میاشتې علی. چې کله موږ دا کار کولی شو، نو وانبتت من کل زوج بهیج. دا ولې؟ ذلک بان الله هو الحق وانه یحیی الموتى، الله مړي بیا ژوندي کولی شي. د دې وجه نه ستا له دې نه ستا بله لار نشته چې آخرت به منې. او چې کله ته آخرت ومنې او ستا دا عقیده پیدا شي، نو د ټولو نه غټه فایده به دی چې ته به بیا 1 نمبر او ته به بیا چېرته دوکه نه کې، اتا نه به بیا ګاونډي تنګ نه، او ته به بیا د میلمه عزت کې، او بیا به ستا وعده خلافي بیا نه کې، ځکه چې ستا سره به دا غمي چې زه به آخرت لزم. اوس زموږ سره په جیب کې ګوګل میپ دی. په ګوګل میپ باندې موږ مختلفې علاقې د دنیا معلومولی شو. موږ ته خپل ګوګل میپ ډایرکشن راکړي چې دا حیات آباد دی، موږ ته ډایرکشن راکړي چې دا اسلام آباد دی، موږ ته بیا وایي چې دا سیکټر 2 دی یا دا سیکټر 3 دی. خو ګوګل میپ په دې کې فیل دی چې موږ ته وښیي چې په قبر کې څه دي. ګوګل میپ په دې کې فیل دی چې موږ ته وښیي چې برزخ څه ته وایي. ګوګل میپ په دې کې فیل دی چې موږ ته وښیي چې پولیس سویرات څه ته وایي. ګوګل میپ په دې کې فیل دی چې موږ ته وښیي چې حشر څه ته وایي. نو که ته د حشر، د پولیس سویرات او د برزخ پته لګول غواړې، او د سعید او د شقی چې څوک نیکبخت دی څوک بدبخت دی، د هغې دپاره بل ګوګل میپ دی. هغې ته قرآن ایک میپ، حدیث ایک میپ وایي چې قرآن تا ته کم سټرکچر ښوولی او حدیث تا ته کم ښوولی. اصل ډایرکشن اوس دا دی، ځکه چې د ګوګل میپ په دې باندې وس نه رسي. نو کله چې مونږ قرآن وکتو، نو مونږ ته وویې چې را وړې زلزلې چې راځي که نه، دا د غټې زلزلې سیمپلې دي. نو یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. د قیامت زلزله ګورې ډېره غټه ده. دا کمې زلزلې چې تا لیدلي، ته وایې اوس په ترکو کې زلزله راغلې وه، پوخا په بونیر کې زلزله راغلې وه، مخکې په آزاد کشمیر کې ډېره غټه زلزله راغلې وه، مخکې په علایي کې ډېره غټه زلزله راغلې وه. دا ټولې زلزلې چې دي، دا د یو غټې زلزلې سیمپلې دي. غټه زلزله چې راشي، ان زلزلة الساعة شیء عظیم، او دا غي صحیح سټرکچر، دا غي صحیح پکچر کو ته په ذهن کې راولې، نو د الله الفاظو ته ګوره. یوم ترونها، کله چې دا راشي، تذهل کل مرضعة عما ارضعت، هر مور با خپل هغه بچی پریدي کوم چې تی ورکوي. د ټولو نه ایکسټریم مینه د مور د هغې بچی سره چې هغه له تی ورکوي. گویا کہ سب سے زیادہ محبوب چیز کو وہ بھول جائے گی.
او د زنانا او یا د فیمیل اکه زناورې که بنی آدمی د مادې په خېټه کې چې کوم ماشومي هغه به هغه د ډېرې یرې نه ډیلیور کې وبه غورځوي وتضعو کل ذات حمل حملها او نور خو سکه خو وتر الناس سکارا خلق بداسي لکه چې مړي خلق بداسي لکه چې ساتي وته خلق بداسي لکه چې بیهوشي وما هم بسکارا الکه ټول خلقو نساو خطو ثابت نه خيږي زکه چې رالل کنه دا وړې وړ غمونه واړه واړه مصیبتونه چې راغلي نو په ټول کلی باندې یو خاموشي چاو شوي نو چې هغه غټه زلزله شي چې د خلقو سبل سهل بي وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. کم خلق چې اخرت نه مني دا خلق اخرت زکه نه مني د کم هغه تا وی چې اخرت را ولا کنه کله به راولي دا ولې کم خلق چې چیلنج ورکي دی نه مني الله مونږ ته وی یستعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها په ایمان په اخرت نشته نو تا ته وی را دي شي ا د کم خلق چې په اخرت ایمانی والذین آمنوا مشفقون منها اغار وخيري ويعلمون انه الحق دا قیامت په خامخا راځي د دیو جنا څنګه چې موږ په ګوګل میپ باندې خپل په دنیا کې ځایونه معلومو دسه موږ په قران یک میپ او په حدیث یک میپ باندې د آخرت هغه حالات چې معلومو نو موږ ته قران مختلف ځایونه خي فمنهم شقي وسعيد سوق بنیک بختی او سوق بدبختی د بدبخت سټرکچر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په کوم شکل کې خوله هغه ته چې لګورو یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا جمع الناس يوم القيامه ليوم لا ريب فيه هغه بشک اورس چې راشي کنه نو ته دا میپ وسګورا دا میپ د حدیث نه پته لګي په ګوګل باندې نشتا نادا منادن یو आवाज کوونکې با आवाज وکي من کانا اشرکا فی عمل عمله لله احدا چا چې د الله د پاره کم کار کو خو یو سړی وسره بل ملګری کړو چې پلانې را ناراضه شي پلانې به خوشاله شي پلانی ته مې نمبر جوړ شي وټونه به خلق راکي نو الله به د قیامت پر ورځ وی فلیطلب ثوابه من غیر عند الله ځان لداغه نه ثواب غواړه زنه درکو گویا کې دې میپ مونږ ته دا شو کړه چې زمونږ هر عمل به الو وزنداري چې هغه خالص ته الله د رضا د پاره کو مونږ په خپل لاسنیو کې دا خبره کنسیډر کړ چې خلق به بیا ووټ راکي کو مونږ په خپلو خادو کې دا خبره کنسیډر کړه چې عدل بدل دی چې بیا مال راشي نو بیا به د الله نه د ثواب نه پته مکیږي ځکه الله به د قیامت په ورځ کلیر کټ اعلان وکړي چې داغي خلقو نه غواړي د چا د پاره چې تاسو کړي ځکه چې الله وی چې فإن الله اغنى الشرکاء الله ګوره شریکان نه مني ښه نو کله د دیو جن زمونږ د پاره دا یو ډایرکشن شو چې هر عمل کاغه د مانزه په صورت کې کاغه د غم خاده په صورت کې اکاغه د سوشل ویلفیر کارونه انې د خلقو سره د خیر خېګړې سره کارونه دا موږ له خالص ته الله د رضا د پاره پکار دي ادروایز د قیامت پر ورځ بر دې سو ویټ نه د دې سو ویټیج نه او قیامت پر ورځ به الله اعلان وکي دا موږ د دې میپ نه معلومه کړه چې دای خلقو نه غواړه د چا د پاره چې تا کړیو نو راځي چې خپل عملونه او خپل نیتونه خالص کو بل یو پکچر خي بل یو تصویر خي یؤتی بالعبد فیقول له د قیامت په ورځ باندې به یؤتا بالعبد یو بنده راوستې شي نو الله به وته وی الم اجعل لك سمعا وبصرا ما تعالی سترګې نو درکړي ما تعالی وګونه نو درکړي ما تعالی مال نو درکړي ما تعالی اولاد نو درکړي ما تعالی ساروی نو درکړي چې تم په مشر کړي وي ما تعالی فصل نو درکړي یقینا چې دا شپږ واړه سيزونه الله مونږ لرا کړي او په مونږ کې هر یو کس چې الله ته کو په دې حالت کې پیش شي نو یقینا چې ورته وي چې الله تا مال را کړو نو وي وترکتک ترعسو او تما د دې هټ کړي وي او دا ارس ستا په کنټرول کې میخ هم ستا په کنټرول کې و وخم ستا په کنټرول کې او ستا گاډی هم ستا په کنټرول کې تا چې وسره څه کول ما اجازت درکړیو نو فكنت تظن انك ملاقيه یومک هذا په دې ټول دوران کې چرته ستا پړه کې دا راغلی چې خدای له بزم نو موږ خپل ځان جج کو چې زه په خپل گاډي کې ناسې ما کیسټ لګولې یا زمونږ وادي ز هوایی فایرینګ کوم یا ما ډمه راوستي په غو باندې پیسې ولم په دغه وخت کې دا پیسې ځکن ولم چې الله مال پیسې را کړې دي کنه و را کړې نه ما بسن وستو اپ دې گاډي کې چې دنه ټیپ غوما اندازه کا چې مال الله گاډي را کړې دي کنه و را کړې نه زه په دې گاډي کې څنګه ګرځیدم
اړومبی شرط پوره شو ځکه الله ما ته څه وایي ما تعالی غوږونه سترګې نوې درکړې ما تعالی مال او اولاد نو درکړی ما تعالی فصلونه نو درکړي ما تعالی څاروي نو درکړي نو خود به ورته هم چا راکړي دو نو الله به وایي چې په دې دوران کې تا ته چېرته زه یاد شوی وم چې زه به ستا سره ملاقات کوم نو اکثر خلق وایي چې زما په خواب و خیال کې هم نه و چې کورونا و په ما راځي زما په خواب و خیال کې هم نه و چې زه به وینټیلیټر ته ځم خدای پاک هسې خیر کو زه یې پړ مخې شپږ ورځې سملولی وم ما به سا په دغه کې په پرون پوزیشن کې اغستی شو په سوپاین کې مې نه شو اغستی نو بیا وی یاره خو چې خدای خیر کو نو ویل که ستا پړه کې چېرته دا راغلی چې په دا ټول مخلوق به کورونا وایرس پرې دی په تا به راځي وی یاره زما پړه کې هم نو راغلی نو دی به م الله تعالی ته ووایي چې خدای پاکه ما خو د سره اړو پړه کې دا ونه چې زه به تاله راځم فیقولو لا بالکل نه جي نو الله به ورته وایي چې زه ستا یېروم که نه نو الیوم انساکه کما نسیتنی نن ما ته داسې هېر کړې لکه څنګه چې د هېر کړو خپل سمی کوه دې وجې نه دا پیغام ما ته دا ګوګل میپ دا راکوي چې راځئ چې په هر وخت کې الله موږ ته یادي که هغه زموږ کره ډېر زیات غټ غمي او که ډېره زیاته خوشحالي که ما ته نوکري میلاو شي که زه په امتحان کې پاس شم او که ما ته واده د خپل بچي د واده د لیدو موقع میلاو شي په دې وخت کې د ګډا په ځای په دې وخت کې د هوایي فایرنګ په ځای او په دې وخت کې د هوټینګ په ځای چې ما ته یادي چې الله به یو پیره ما ته دا وایي چې ته به دلته راتلی دا راته یاد وه که نه که زما نه الله یېري نو الله جواب ډېر خطرناک دی اب وایي چې زه به دې نن داسې یېر کړم لکه څنګه چې دې زه یېر کړم یو بل تصویر موږ ته ښیي دریم یجاؤ بابن آدم یوم القیامه کانه بزجن د قیامت په ورځ باندې به انسان راوستی شي او دی به داسې یي لکه خوار پیسکوری نه پیسکوري په شان به ولاړي چې زه ځان ته رایاد کړم چې کیدای شي چې هغه زه او زه الله ته ولاړ نو بیا به الله ورته وایي دغې بنده ته به الله وایي فیوقف بین یدی الله خدای به یې ځان ته مخې ته ودروي د خدای پاک دته درې خبرې کوي او درې واړه په ماتا کې دي څه به ورته وایي اعطیتک وحولتک وانعمت علیک تا نه ما ډېر څیزونه درکړي نو یوه په تا باندې ما ډېر شی انعامونه کړي نو دوه په تا باندې ما ډېر شی احسانونه کړي نو درې او دا درې واړه په موږ باندې خدای پاک موږ له ډېر شی څیزونه راکړي ډېر شی احسانونه را باندې کړي او ډېر شی نعمتونه زموږ سره ګیر چاپېره دي کیدای شي چې هغه زه نو الله به ما ته په جواب تپوس پر نه کوي فما صنعتا دا څومره څیزونه چې ما تاله درکړو ستا کارخانې وې ستا کلینیک و ستا هسپتالونه وو ستا لیبارټرۍ وې ستا دوکان و ستا ځای په ځای بنګلې وې ستا بازارونه وو ستا مارکیټونه وو تا پلازې رخ کړې وې دی وایي چې اوجي تا پکې څه کړو دا بوتل شاه به ډېر صحیح جواب ورکړي او اکثر موږ په هغې کې انوال یو او موږ خپل یو بل ته وایو چې اوجي دا کارونه موږ کوو جواب ته غوږ کیدی دی په جواب کې وایي هغه جواب زمونږ د ریل پوزیشن دی وایي یا ربي ای زما ربه جمعته تا چې څه راکړو هغه ما جمع کړل ما په یو بی ایل کې اکاونټ زما په نیشنل بینک کې اکاونټ او زما په حبیب بینک کې اکاونټ په دې ټولو کې ما خپل اکاونټونه کولاو کړي په دې مې صبر نو کړی ما انویسټمنټ کړی ځای په ځای چېرته مې کارخانه کولاو کړې وه چېرته مې درنګ کولاو کړی و چېرته مې نوې لیبارټري سټارټ کړې وه چېرته مې هسپتال جوړ کړی نو وایي وثمرته ما هغې کې انویسټمنټ کړی و چې په دې دولت کې زما اضافه راشي چې کله چې ما دا دوه کارونه وکړل نو وترکته تا زه دلته راوستم خو زما نه پاتې شو مال ته پرېښې یا ربې نو زما ربه ته ما هلته بوځه وترکته ما کان تا چې ماله کم راکړو خو ما ډېر کړل نو فرجعنی آتک به کله ما لږ واپس ولېږه چې هغه ټول ایکسکیویټر یم تاله راوړم هغه ټول لیبارټرۍ یم تاله راوړم او په زرګاو روپۍ پر ډے آمدني و زما خو به زما الله ما هلته پرېښي دي او ته ما لږ واپس ولېږه دا مرګ راته لږ واپس کا چې زه لاړ شم او زه یې تاله راوړم وی الله به ورته وایي چې بوتل شاه په خبره پوهېږې نه ما قدمته تا ته موږ له دلته سره لیږلي ستا په کلي کې د اغوش یو سیسټم و تا پای کې پیسې ورکړې وې ستا په بونیر کې د الخدمت په نوم باندې د عرفان د یتیمانانو یو سیسټم و تا یو یتیم په اغستی و ستا په کلي کې داسې کس و چې هغه د شوګر د وجې نه مړ کېدو تا هغه له د انسولین پیسې ورکړې وې ستا په لیبارټرۍ کې داسې کس ټیسټ کاو چې هغه د بلډ شوګر کتل غوښته خو پیسې ورسره نه وې تا وله فری کړی و ستا په کلي کې داسې سړی و چې هغه وینه غورځوله هغه له فری ایکسرې کول تا وله کړی و ستا په
کلی کې داسې سړی و چې هغه ټي بي و، هغه د ټي بي دوايانې خوړې خو پیسې ورسره نه وې، تا ولا پیسې ورکړې وې. ستا په کلي کې داسې ماشوم و چې سکول ته مدرسې ته تو خو سپلی یې نه وې، تا ولا سپلی اخیستی په ما قدمته، تا چې دلته سره لیږلي. دی به وایي چې دا خو ما نه دي کړي، دي ته خو مې ډو فکر نه و. نو د آخري الفاظ د دې حدیث ډېر خطرناک دي. او وایي چې کله ورته دا وایي نو فاذا عبدا لم يقدم خیرا، دا داسې بدقسمته دی چې د مخکې اډو څه لیږلي نه دي، نو فیمضی به الی النار، دا سړی بیا اور ته ارتاو شي. او دا ډېر خطرناک صورتحال دی، خصوصا زمونږه د هغې خلقو دپاره چې هغې له خدای پاک د خپلو وسایلو نه ډېر شی وسایل ورکړي دي او هغې نن سبا په ښه حالت کې دي، په ښه سټیټ کې دي، او دوی د هېچا سره امداد نه دی کړی. نو فیمضی به الی النار، په هغې اور کې به ورسره څه کوي؟ د قرآن هغې آیات ته وګوره او هغې ته به حریان شي. قطعت لهم ثیاب من نار، درځي چې کپړې کټ کوي که نه، هغه د جامو نه د کپړو نه او د ټوکي نه کپړې تاله کټ کوي، هلته به د اور نه کټ کوي. دا څه شی دی؟ دا د صورت حج آیات نمبر 19 دی. قطعت لهم ثیاب من نار، د اور کپړې به ورله کټ کړی شي. یصب من فوقه رؤوسهم الحمیم، د پاسه به پې ګرمي وباړولی شي. یسحر به ما فی بطونهم والجلود، دننه به یې کلمې په هغې ویلي کېږي. په دې نه ولهم مقامع من حدید، د وسپنې په سټکو به وخلی شي. او چې کله دې تنګ شي نو کلما ارادو ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، که دې تختی نو دوباره به یې پکې دننه کړی شي. ورته به وایي ذوقوا عذاب الحریق، تا پیسې ټولې جمع کولې، د چا سره د یو خس ښه نه وکړي، ما قدم ته موږ ته یو خس نه دي رالیږلي، اوس هغه سوځونکی عذاب وسکه. نو الله دې له دې نه بچ کړي. دا زما ستا دپاره یو الارمنګ سچویشن دی. دا موږ ته ګوګل میپ نه ښیي، دا موږ ته قرآنیک او حدیثیک میپ ښیي چې تا دپاره ګوره د دې سچویشن سره فیس کېده دي. د ښه سړی جوړ شه، د ښه سړي جوړېدو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل پکچر ښیي. دا ښه سړی به مؤمن او عمل صالح به کړي، الله تعالی رده سره ډېر ښه کوي. نو الله به ځان ته ودرې نه وایي یؤتا ان الله یدنی المؤمن، الله به دا مؤمن ځان ته رانږدې کي. فوضع علیه کتفه ویستره، نو الله به د جرګې دپاره ځان سره پټ کي. مونږ وایو که نه پلاني څادر رواچوه چې پټه جرګه وکړي، نو خدای به پې د خپل شان مطابق چې کوم څادر دی هغه رواچي او د دې مؤمن سره خپله پټه جرګه کوي. نو دې مؤمن ته څه وایي؟ اتعرفو ذنب کذا، اتعرفو ذنب کذا، دا ګناه درته یاد دی، دا درته یاد دی تا چل دی کړی، په سکول کې دا چل کړی، په کالج کې دا چل کړی، په هاسټل کې دا چل کړی، په یونیورسټۍ کې دا چل کړی، په دکان کې دا چل کړی، په سایډ روم کې دا چل کړی، په اپریشن تیټر کې دا چل کړی. او پردې د نه مانې اوچتې کړي، ټولو خلقو دې قدر کوه. ډاکټر صاحب راغی، مولوي صاحب راغی، حضرت صاحب راغی، دا تا ته خلقو حضرت صاحب ځکه وې چې ما د باندې پردې اچولې وې، دا پټه جرګه ده. نو دی به وایي نعم ای ربي، او جی ما خدا کړی، انکار خو دې هلته کولی نه شي. نو دی وایي حتی قرره بذنوبه او رأى فی نفسه انه قد هلک، د ده به یقین وشي چې تباه شو. دا مؤمن دی، الله ځان ته رانږدې کړی دی، 18,000 قامه موجود دی، خدای ورسره جرګه کوي او خدای پاک ورته دا خبرې کوي. نو خدای پاک به ورته ډېر خواږه خبره وکړي. سترتها علیک فی الدنیا، په دنیا کې مې پتا پردې اچولې بنده، وانا اغفرها لك اليوم، او نن مې وبخلې ښه ځه. فیعطا کتاب حسناته، فیعطا کتاب حسناته، دله به د نیکو هغه رجسټر ورکړي چې دا والا ځه او مزې کوه. زما ستا دپاره اصل ټارګېټ دا دی چې دا به ما تا ته کله میلاویږي. دا به وایي قرآن وایي دا به خلقو ته دا پوزیشن میلاویږي چې هغوی دوه کارونه کوي. وهدو الی الطیب من القول، چې هغوی پاکې وینا تتلی بولی شوي، هدایت ورته شوي پاکه وینا سره کلمه طیبه ده. او وهدو الی صراط الحمید، او هغې په هغې لار باندې خپله زندګي تېره کړي کومه چې د ستایلي شوي رب لار ده، او هغې ته وایي د سنت مطابق زندګي تېره کړي. زما ستا دپاره په دې کې سبق دا دی، یو خدا چې ځان ته روزانه سړی مرګ او قیامت رایادوي، دویم دا چې آخر ایمان بالآخرت خپل مضبوط کړي، او په هر وخت کې دا سوچ کوي چې الله له به جواب ورکوم. د دې وجې نه هغه خپل کار 1 نمبر ساتي، 2 نمبر کار چرته نه کوي، هغه چرته 2 نمبري او ګنکپي چرته نه کوي. او کله چې هغه دا کارونه کوي نو الله به په مؤمن
ګروپ کې شامل کی ځان ته به نزدیک او خوږې خوږې خبرې به ورته وکړي او آخر کې به جنت ته داخل کی. الله دې موږ له ټول دا اخري انجام نصیب کی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.